الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. گران دوستانو السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. رحمت رمضان د پشمنی په خپرونه کې د ستاسو په جناب کې حاضر یو. رب ذوالجلال خالق کائنات زموږ ستاسو حاضری لیدل اوریدل ویل په خپل بارگاه کې قبول و مقبول فرمای او همیشه د پاره زمون کوشش دا وي چې څومره ممکنه وي او څومره حد پورې زمونږ وس او هڅه وي نو کوشش کوو چې زمونږ هغه پیغامات چې کوم زمونږ روزمره ژوند کې راځي په هغې باندې مونږ گفتگو کو خبرې وکړو او څه داسې خبرې وي چې د ستاسو د میسیجز په صورت کې راځي هغې جوابات ورکوو. څه داسې وي چې زه د بحثیت معاشرې یو فرد څه ووینم څه وګورم په هغې باندې خبرې اترې کوم او د روژه په وخت کې عادل به یې ناست وي ګرځېدونکی کس دی هغه څه ډېرو مشاهداتو نه تیر شي خبرې اترې وکړي څه دوستان ته پوښتنې وکړي څه د ملګرو پیغامات راولېږي نو په هغې باندې خبرې اترې کوو. دوستانو د نور کله په شان نن هم زمونږ کوشش به دا وي چې څه داسې جنرل خبرې مونږ وکړو خو لیکن مونږ سره عالم دین انشاءالله په لاره باندې دی را روان دی هغې سره به خبرې اترې کوو چې په علمي دنیا کې یو خپل مقام لري یو ځانګړی علمیت لري الله پاک والا دنیاوي تعلیم سره سره چې ډبل پی ایچ ډي دی پروفیسر دی او علمی دین هم دی عالمی دین هم دی او روحانی دنیا کې هم الله پاک ورته برخه ور نصیب کړې ده نو هغه انشاءالله نږدې درنګ ساعت له به هغوی هم حاضري وکړي او موږ سره د ایبټ آباد نه ملګری هم موجود دی هغوی به هم نعتونه به هم وایي خو لیکن دوستانو د نعت شریف نه وړاندې زه په یو مسله باندې لږ فوکس کوم او زوره نه پوره کوم امید لرم چې دا مسله به زموږ ټول کتونکي په غور باندې واوري او په دې نه به څه حده پورې چاته ضرورت وي فایده به ترېنه حاصله کړي. دوستانو اصل کې جنون چې کومه مسله ده او بار بار راځي هغه ده چې بیمارۍ په حالت کې روژه نیول پکار دي که نه دي پکار. زه منم جذبات او مینه محبت د زموږ د پښتنو رونو خویندو چې هغوی سره د دې نه چې حد درجې تکلیفات برداشت کړي بیماری برداشت کوي بیماری زغمي او هغې باوجود هم کوشش دا کوي چې زه روژه ونیسم هغې جذباتو مینې ته هم سلام دی. خو لیکن که چېرې زمونږ د شریعت پاڼې وګورو د قرآن کریم په مبارک صفحاتو باندې مونږ نظر واچو د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په فرامینو ارشادات او احادیثو باندې مونږ څه د پوهې نظر واچو نو مونږ ته علما کرام څه یو ضابطه جوړول غواړي او هغه ضابطه دا چې کومه بیماری رسخت ورکوي او کومه بیماری د بهانې په بنیاد باندې انسان روژې خوړی شي. دوستانو یاد ساتئ چې کله د یو انسان بیماری وي د انسان مرض وي الله پاک د ټول له شفا ورکړي صحت ورکړي نو بیماری بعضې بیماریانې داسې وي چې د هغې بیمارۍ سره روژې بالکل انسان نشي نیولی هغې ته ټایم په ټایم باندې د دعای ضرورت وي هغې ته وخت په وخت باندې د علاج معالجې ضرورت وي هغې ته وخت په وخت باندې انجکشن د انسولین ضرورت وي هغې ته وخت په وخت باندې د ډاکټر چیک اپ ضرورت وي هغې ته وخت په وخت باندې د اکسیجن لګولو ضرورت وي. نو دوستانو چې کله داسې بیماریانې وي چې ما په اشارو کې څه بیمارو ته اشاره وکړه نو که چېرې داسې بیماریانې وي نو دوستانو په هغې کې بیا پکار داسې دوستانو چې مونږ د ډاکټر په مشوره باندې لکه ډاکټر اسلام ډاکټر له طبیب له حکیم له پورا اختیارات ورکړي دي چې کله یو طبیب یو ډاکټر یو حکیم په دې نتیجه باندې ورسیږي چې دا مریض
مرض دې حده پورې رسېدلی چې که چېرې د انسان روژه ونیوه چې کومه ضابطه زه بیانول غواړم هغه ده چې که چېرې دغه مریض روژه ونیوه یا دا بیماري د روژې سره ښه کېږي نه ځکه چې ټایم په ټایم باندې دوایي خوړل دي او چې روژه ونیسي دوایي نشي خوړی علاج معالجه کې کمزوري راځي دا بیماري ښه کېږي نه او یا دویم نمبر دا چې یا دا انسان که چېرې روژه نیسي نو د دې بله بیماري لاحق کېږي نو دوستانو یاد ساتئ د دغې ضابطې په تناظر کې چې یا بیماري ښه کېږي نه چې کومه بیماري دا ښه کېدل ضروري دي او یا داسې وي چې هغه بیماري زیاتیږي او یا د بلې بیمارۍ د راتلو خدشه وي په دا صورت کې دوستانو روژه پرېښودل د الله پاک حکم دی روژه نه دی ساتل پکار بیا روژه نه دی نیول پکار او که چېرې چا روژه په دې وخت کې ونیوه یا دا بیماري ښه نه شوه بیماري اوږده شوه او بیا د دغې صحت سره د کیل وکړو لوبې وکړې او ځان هلاکت ته ګزار کو هم الله پاک به پوښتنه کوي او یا داسې بیماري چې دا بیماري زیاتیږي که چېرې ته روژه نیسې او ته بیا هم روژه نیسې او الله پاک اجازت درکړی او هغې باوجود هم روژه نیسې بیماري دې حده پورې زیاته شوه چې تا ته هلاکت را مخامخ شو او یا دریم نمبر دا چې بیماري ته علاج معالجه نه کوې او یا په ځان باندې سختي تیرې بیمار خو نه خو لیکن څه داسې ضعف او کمزوري ده د عمر تقاضې په بنیاد باندې یا مخکې بیمارو را کمزوری کړی او ته روژه ونیسې بله بیماري درته لاحق کېږي او د هغې د وجې نه ته د هلاکت خولې ته ورګزار کېږي یاد ساتئ دوستانو په دې وخت کې دا روژه نیول دا عبادت نه دی بلکې د الله پاک په رسخت باندې عمل نه کول او ځان له نقصان ورکول دا یو ځان له ګناه ده او د دې پوښتنه به رب العالمین کوي دوستانو دا خبره زه د دې دپاره کومه چې ما له یو میسج رالو او تاسو معلومه به وي زه د مشرانو ښځو او د مشرانو سړو او د بیمارانو چې کوم نبض دی هغه تاسو چیک کوئ او ما هم چیک کړی چې کومې زمونږ نیاګانې دي میندې دي هغوی چېرته تصور نه دی کړی چې موږ به روژه هم لا نه نیسو هغوی خو حد درجې پورې د روژې ژوند خوند په روژو کې موندلی دی نو هغه مشران کله هم روژه نه قضا کوي هغه وایي زه خیر دی 2 ټیمه ګولۍ دي یو ټیم به خورم او بس خیر د مړه لږه بیماري د تیره به شي او الا داسې خو بیا هم روژې نیسي یاد ساتئ د داسې بیمارانو دپاره د شریعت چې کوم حکم دی هغه دا دی چې تاسو روژې مه نیسئ چې کله ما تاسو ته 3 څیزونه عرض کړل یا ستاسو روژې نیولو سره دا بیماري بالکل نه ټیک کېږي چې ټایم ټو ټایم تاسو دوایي ونه خورئ یا تاسو بیماري زیاتیږي یا د بلې بیمارۍ خد شوي د راتلو والا په دا صورت کې روژه نیول جایز نه دی بلکې د صحت پوره خیال به ساتئ قرآن کریم فرقان حمید فعدة من ایام اخر د الفاظو کې چې کوم پیغام ورکړی هغه دا چې چا هم دوستانو بیماری د وجې نه روژه ونه نیوه نو هغه د په وروستو ورځو کې بیا روژې ونیسي چې الله پاک وله کله سټه ورکړي کله وله صحت ورکړي کله جګ جوړ شي هغه د بیا روژې ونیسي نو د دې وجې نه دوستانو زه هغې لالاګانو ته زه هغې میندو ته زه هغه سپینګیرو ته زه هغې مریضانو ته چې کومه مسله بیانوم ګزارش کوم چې کله ستاسو مسله د ستاسو بیماری تر دې سټیج پورې وي تر دې حده پورې وي چې هغې کې د ستاسو همدغې څیزونو خدشات چې بار بار ما ذکر کړل داسې راځي نو برای کرم تاسو روژه ونیسئ الله پاک جایز کړې ده چې چا فرض کړي دي هغه راته جایز کړې هم ده په دې کې باقي خبره څه پاتې کېږي او بله خبره چې کومه دویم نمبر خبره عرض کول غواړم د هغې نه وړاندې چې کله زه خبره کوم د ډاکټر په حواله سره نو ډاکټر خبره ما دا عرض کول غوښتل چې د ډاکټر هم په بیمارۍ په تشخیص کې مهارت وي کوم یو ډاکټر سپیشلیست ډاکټر ووایي چې دې بیمارۍ کې ګردو په بیمارۍ کې چې ټایم ټو ټایم اوبه نڅکې ګردې د فیل کېږي کاڼي اپریشن شوی دی نو هغې کې زخم زیاتیږي یا ډایلاسیس ته ضرورت راځي وروستو نور مسایل راځي روژې به نه نیسې نو د ډاکټر چې کوم سپیشلیست وي د کوم بیمارۍ ماهر الامراض ډاکټر وي نو که چېرې هغه طبیب ډاکټر درته وایي چې روژې مه نیسه هغه نه دی نیول پکار نو بیا نه دی نیول پکار شریعت د دغې ډاکټر په دې وخت کې ستا دپاره د مفتي حیثیت لري خو لیکن هغه ډاکټران هم نه چې بس معمولي غوندې څه خبرې چې بس روژې مه نیسه او بعض
ډاکټران دې حده پورې جرأت وکړي چې زه قیامت په ورځ باندې به زه جواب ورکوم روژه مه نیسه ښه نو دا تسلي ورله ورکړي هغه په رښتیا چې روژې نه نیسي. دوستانو داسې هم نه ده خو لیکن چې کوم ضابطه ما ستاسو په جناب کې وړاندې کا د هغې پوره خیال ساتل پکار دي. دویم نمبر چې کومه خبره زه عرض کول غواړم د بیمارۍ په حوالې سره هغه دا چې بعضې بیماریان داسې وي لکه زکام شو، معمولی تبه شوه، سر خوږېدل شول، الټی راتلل شول، په معدې کې زخم شو یا د معدې مثلا السر شو یا معمولی چې روژه کې د ګردو باندې معمولی لږ بوج راځي څه خاص مسله نه وي یا نور داسې مسایل چې په امراض چې په هغې کې د روژې نیول سخته نه وي که چېرې د پشمني او د ماښام کې ته د خپل ټیبلیټس دوایي میډیسن ته استعمالی نو څه معمولی لږ ډېر تکلیف خو روژه کې آلریډي وي، سر خوږ وي، خولې د ترخي اوبه راځي، معده باندې بوج وي، بدن لږ دردیږي، سر لږ چکر راځي، دا چې کومې وړې خبرې په منځ کې راځي نو په دې بهانو باندې بیا روژې پرېښودل کبیره ګناه ده. نو لا خو چې کوم یو سیریس بیماران دي هغوی د روژو لمن راټینګه کړي خامخا یې نیسي او یا څه داسې کسان دي چې هغوی معمولی خبرو کې او معمولی په سر دردونو کې هم روژې پرېږدي. د دې وجې نه دوستانو زما د دغې ټول تفصیل مقصد او غرض دا و دوستانو چې بکار دا دی چې مونږ د روژې په حالت کې د بیمارۍ نوعیت وپېژنو، د بیمارۍ حقیقت وپېژنو او د بیمارۍ ته په هغه نظر باندې وګورو چې کومې بیمارۍ حقیقت دی او بیا په همغې هغه باندې مونږ عمل هم وکړی شو چې کوم د بیمارۍ حیثیت دی کوم حقیقت دی. برای کرم چې کوم کسان بهانې تشې بهانې نیسي د وړو بیمارو د وجې نه چې سر کې مو درد وي او الټی ماله راځي او لږ کمزوري راځي او سر چکر راځي او بیا هم روژې نه نیسي برای کرم دا بهانې نه دي، دا هغه مرض قرآن نه دی ښودلی چې کم مرض د وجې نه بیمارۍ روژې کې بیمارۍ په حالت کې معاف دي او بیا وروستو د هغې قضا ده. دوستانو یو چې کومه دې سره تړلی شوې مسله ده ډېره اهمه مسله ده. اوس یو مریض دی او هغه روژې وخوړې، شریعت ورته وي چې ته روژې خوړی شي کم وضاحت ما عرض کو، آیا دا روژې واپس راګرځي که فدیه ورکول پکار دي؟ دوستانو دا هم یو اهم مسله ده، په دې باندې به خبره اتره کومه. موږ سره د دمې وخت شوی دی او دمې نه بعد چې څنګه راشو موږ سره نعت خوان تشریف فرما دی هغوی به نعت شریف واوري او چې کومه مسله مې ستاسو په جناب کې پرېښوده چې مریض به روژو فدیه ورکوي که روژه به نیسي په دې باندې به وضاحت کوو. د دمې نه بعد د نعت شریف نه بعد هم به موږ دې باندې خبرې اترې کوو. وړ دمه اخلو، دمې نه بعد راځو موږ سره ملګری نعت خوان ناست دی هغوی تاسو په جناب کې نعت شریف وړاندې کوي. دوستانو یو ځل بیا هرکلی او ستړي مه شوئ. موږ سره حسین سدتي تشریف فرما د راځئ د هغوی نه یو نعت شریف اورو. جی روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. واہ جی واہ. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے
خواب ٹلتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ جب مدینے سے ڈور ہلتی ہے تب کلی آرزو کی کھلتی ہے۔ جب مدینے سے ڈور ہلتی ہے تب کلی آرزو کی کھلتی ہے۔ کوئی جینے کی راہ ملتی ہے، کوئی جینے کی راہ ملتی ہے، غم بھی موجے سکون میں ڈھلتے ہیں۔ وہ زمین لالا زار ہوتی ہے، خلد سے ہم کنار ہوتی ہے۔ وہ زمین لالا زار ہوتی ہے، خلد سے ہم کنار ہوتی ہے۔ ذکر سرکار کے حوالے سے، ذکر سرکار کے حوالے سے، جس زمین پر چراغ جلتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالے سے، جس زمین پر چراغ جلتے ہیں، ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعتیں خالد، ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعتیں خالد، یہ اجالے کبھی نہ کم ہوں گے، یہ اجالے کبھی نہ کم ہوں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ اجالے کبھی نہ کم ہوں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔
جیوا ماشاءالله ماشاءالله. حقیقت دا چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته د هر یو څیز نسبت پیدا شي که هغه ادنا نه تر ادنا پورې وي د نسبت د وجې نه هغه اعلی نه تر اعلی جوړ شي چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم عظیم غلامی او عظیم نسبت نصیب شي. دوستانو زه خپله خبره مختصر عرض کول غواړم. زموږ سره کوم ګران قدر عالم الدین روحانی سماجی شخصیت پروفیسر صاحب چې کوم او هم تشریف اوریو فرمایله بس صرف دا خپله مسله سره ته رسوم او بیا دمې طرف ته ځو هغې نه بعد موږ خپل مېلمه عالم الدین له به دې خپرونه کې برخه ورکوو شرکت وله ورکوو. دوستانو ما چې کومه خبره عرض کولو غوښتل چې کومو بیمارانو ته بیماري راله او هغه روجې نشي نیوی نو هغه به وروستو کفاره ورکوي او که روجې به نیسي. صرف مختصر غوندې عرض دا دی چې لکه څنګه ما د بیمارۍ ډیټیل سره خبره ته راوکړه په دې کې دوه قسمې بیماریانې دي. یو هغه بیماري دوستانو چې هغه نه جوړېدونکې بیماري ده نه جوړېدونکې بیماري ده او یا داسې عمر ته انسان رسېدلی لالا بابا رسېدلی چې په هغه وروستو د هغه داسې ژوند ښکاري نه چې هغه ته به بیا صحت میلاویږي او وروستو به بیا په هغې کې به هغه روجې نیسي. نو په دا صورت کې هغه بیمار هغه مرض او هغه مریض چې هغه لاعلاج وي او هغه وروستو صحت نه میلاویږي هغه ته هغه به فدیه ورکوي لکه څنګه 120 روپۍ د یو روجې به ورکوي نو په هغې حساب باندې 29 یا 30 روژو حساب به برابري. او یا انسان بوډا دی بوډاتوب د وجې نه روژه نشي نیوی نو هغه دپاره هم دا حکم دی چې هغه بیا فدیه ورکوي. خو که چېرې داسې مرض وي دویم نمبر قسم چې هغه وروستو جوړېدونکی وي لکه کرونا بیماري شو الحمدلله وروستو جوړیږي یا مثال طور پر داسې خدا نخواسته اکسیډنټ وشو خدا نخواسته د ګردو داسې مسله راغله چې انسان وروستو ټیک ټاک شو جوړ شو یا د زړه اپریشن دی مثلا هغه وشو وروستو ټیک ټاک شو نو داسې کسان به دوستانو فدیه نه ورکوي اگر چې پیسې شته اگر چې مالداره د فدیه به نه ورکوي بلکې چې کله دی جوړ شي هغې کې به بیا دی روژې نیسي. وروستو که چېرې روژې نیسي نو هغه دپاره بیا دا ده چې مسلسل هم روژې نیوی شي او که چېرې پرله پسې نه وي بلکې نمبر په نمبر باندې نیسي وار په وار باندې نیسي هم روژې نیوی شي. نو لہٰذا که چېرې مونږ په دې مسایلو باندې ډیټیل کې لاړ شو نو خبرې به ترې به ډېرې زیاتې وي خو مونږ سره مېلمه عالم الدین هم موجود دی. دوستانو زه به یو وړې دمې طرف ته او دمې نه بعد چې څنګه راشو مونږ سره مېلمه عالم الدین موجود دی هغې سره به خبرې اترې کوو ګپ شپ ورسره لګوو څه اصلاحي خبرې باندې به ورسره چیټ چاړ به کوو مخکې خبرې د اصلاح دپاره به وي انشاءالله العزیز وړ شان دم اخلو او دمې نه بعد دوستانو دوباره راسو. دوستانو یو ځل بیا دمې نه بعد هرکلی او ستړي مه شي وایو. دوستانو زه به خپلې خبرې اوږدول نه غواړم چونکې انټرون شوې ده خبرې اترې مو شوې. موږ سره د عزتونو د احتراماتو قابل جناب ډاکټر پروفیسر پیر فواد حیدر نقشبندي صاحب هم تشریف فرما دی. دا دومره القابات ما مخکې ځکه ولګول چې د دوی ډاکټر د دې د وجې نه دي چې ایټلی کې هم پی ایچ ډي کړې ده او د انګلینډ نه هم پی ایچ ډي کړې ده ډبل پی ایچ ډي ماشاءالله کړې ده او فی الحال پېښور یونیورسټۍ کې پروفیسر دی او پیر ورته ځکه زه وایم چې ماشاءالله د نقشبندي سلسلې امام او رهنما دی او علمي دنیا کې وله الله پاک ډېره پوهه ورکړې ده. کوشش به مونږ دا وي چې هر کله میلمانه راځي نو مونږ مذهبي سکالر هم وي او نورو ډېرو ګڼو شمېرو څیزونو باندې هغې ته عبور حاصل وي. مفتي صاحب سره به پیر صاحب سره او ډاکټر صاحب سره مونږ خبرې اترې کوو د اخلاقو په حوالې سره چونکې ډاکټر صاحب اول خو هرکلی او ستړي مه شي وایو تاسو ته چې راغلی په دې مصروفه وخت کې تاسو ټایم راوویستو زړه د کومې نه تاسو ته هرکلی وایو ډېره مننه ادا کوو. بغیر د تمهیدي کلماتو نه ډاکټر صاحب خبره به په دې باندې کوو چې معاشره کې غالبا چې مونځ هم ماشاءالله ډېر دی خلک یې ډېر کوي الحمدلله زکات هم خلک ډېره ورکوي او دارنګې د عباداتو چې کومه دایره ده او څه ته مونږ عبادت وایو د دې خو مونږ په کثرت باندې وینو الحمدلله. خو چې کوم شی عظیم تر عبادت دی چې هغه د نبي پاک صلی الله علیه وسلم اخلاق اپناول دي
غالبا چې دا څیز موږ په معاشره کې ډېر کم وینو. ډېر مونځ ګزاره، ډېر تهجد ګزاره، ډېر زکات ورکوونکي، ډېر 5 شپږ حج ادا کوونکي حاجیان صاحبان د دغې عظیم دولت نه محرومه پاتې شوي دي. نو تاسو د اخلاق نبی صلی الله علیه وسلم په حوالې سره څه ویل غواړئ؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہ جل جلالہ چې د ټول کائنات سردار دی، جی د ټول کائنات خالق و مالک دی، جی او د دین لوی شان د الله ز بیان کوم چې محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله نور مجسم صلی الله علیه وسلم چې د ټول کائنات او د ټولو انبیاء او د فرشتو هم سردار او پیغمبر دی. جی هغه مبارک علیه الصلاۃ والسلام شاکار د الله د تخلیق. جی الله فرمایي چې محبوبه کما ته نو پیدا کړی دا کائنات مې نو پیدا کړی. نبی کریم علیہ السلام تخلیق او بعثت جی دا د الله یو عظیم شان د الله د مخفی خزانه اظهار دی چې الله په خپل فرمایي ډیر الله. جی جی او د دې چیز الله تعالی مونږ ته د نبی کریم اسلام د اخلاق داسې مونږ ته غره کړی دا چې محبوبه بشک استا اخلاق ډیر عظیم دی. جی تو د اخلاق او د کردار په عظیم معیار باندې جی موجود ولاړ فایز جی. نو د مبارک علیه الصلاۃ والسلام وقعی چې د هغې اخلاق دومره عظیم دی جی او دومره لویه رڼا ده جی چې د ولیم ایچ هارټ غوندې سړی چې کله د 100 موسٹ انفلوئنشل جی پرسنز باندې کتاب لیکي نو ټاپ کې د محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم. واہ جی سبحان الله. او چې کله د هغې نه تپوس وشي چې حضرت عیسی جیسس کرایسٹ جی د هغې نوم حضرت عیسی علیه السلام ته په 28 نمبر لیکلی دی جی او د مبارک علیه الصلاۃ والسلام نوم دی په پیله نمبر باندې لیکلی، حالانکہ ایمان د عیسی علیه السلام راوړی. جی نو دې جواب ورکوي چې زه ایز ا هیسټورین مې لیکلی نه بطور یو عقیدت په بنیاد باندې مې لیکلی. جی نو چې زه کله د هیسټري کې د یو سپه سالار جی د هغې هیسټري ګورم، یو بادشاه هیسټري ګورم، نو چې څومره تبدیلی محمد مصطفی راوستی دا داسې چا نه ده راوستی. واہ جی واہ. باچا مراد کوي غټ چې د تاج په سر وي، یو لوی عرش باندې تخت باندې ناست وي جی او جناب خدام ډیر وي، خلک ورته لاسونه تړلي ولاړ وي جی. او د احکامات چلی او د خلکو باندې رړونو په بجای د هغې په دماغونو په اجسام باندې حکومت کوي. جی خو محمد مصطفی ما ولیدل چې د هغه سره محل نشته، تخت نشته، تاج نشته، واہ واہ. هغه یو جونګړه کې اوسي، د هغې دروازه هم نشته، ټاټ پې لګېدلې او مخامخ درباریان هم نشته. جی د هغه اخلاق معیار چې دی دومره عظیم دی جی چې یو کائنات تر ننه پورې هغه فالو کوي. سبحان الله. او په سرونو نه بلکې په زړونو باندې بادشاہي د کوي. خلکو په زړونو باندې، په ارباو خلکو په زړونو باندې بادشاہي د محمد مصطفی علیه السلام صلی الله علیه وسلم. سبحان الله. داسې یو کتاب دی the Muhammad is alive, the soul of Muhammad is alive. جی the soul of Muhammad is alive. جی د هغې مصنف لیکي چې زه د حیات النبی او د امامت باندې بحث نه دوی پر ما دا کتاب نه دی لیکلی، دا د مسلمانانو مسایل دي، زه خو غیر مسلم یم. جی جی صرف زه دا وایم چې که نن حضرت عیسی علیه السلام یا د حضرت موسی علیه السلام د دنیا ته بیا تشریف آوری وشوه جی نو هغې ته به جناب علی خپل نږدې حواریان میلاو شاید نشي. جی خو که محمد مصطفی نن هم تشریف راوړو جی نو ده ته به صدیق اکبر هم میلاو شي، عمر به هم میلاو شي، عثمان به هم میلاو شي، علی به هم میلاو شي، طلحه به هم میلاو شي، زبیر به هم میلاو شي. واہ جی دا واہ. ټول صحابه کرام به ده ته یو پیرې بیا میلاو شي. جی ولې چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اخلاق دومره عظیم دي چې دی بیا خلک خپل یعنی دوی مبارک د خپلو اخلاقو په رڼا کې به صدیق اکبر به هم جوړ کی، عمر فاروق به هم جوړ کی، عثمان غنی به هم جوړ کی، حضرت علی شیر خدا به هم جوړ کی. یعنی د اخلاقو هغه یو لوی پیمانه باندې به انسانانو نه لوی لوی شخصیات جوړ کی. ډېر الله. واہ جی واہ. جی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا په ډیر آسان الفاظ کې مونږ ته د دې جواب راکړی چې د تپوس ته وشو چې امی جان د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه وو، نو امی جان فرمایي چې هغه
د نبی کریم اسلام اخلاق چې ګورې نو قرآن وګوره، قرآن د نبی کریم علیه السلام اخلاق، ټول په ټوله قرآن د نبی پاک اخلاق دي. قرآن مجید چې دی د نبی کریم علیه السلام په اخلاق بیان کوي. یو کامل انسان جی بس څنګه وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وګوره نو هغه په هستی کې یو کامل ترین انسان مونږ ته ښکاري چې څوک غواړي چې زه په خپل ژوند کې کا اخلاق معاملات وي، کا معاملات وي، کا جناب عبادات وي، هغې کې زه ټولو کې باندې په بهترین معیار فایز شم. جی جی نو جناب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په نقشه قدم دی وچلي. او دلته زه یو خبره ایډ کوم، جی ضروری خبره، جی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق سو بنیادونه دي. جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اخلاق پہلا بنیاد عبادات، جی دویم بنیاد دا هم اخلاق جی دا هم اخلاق یو خپله حصه ده. نبی کریم اسلام تاسو کې بهترین مکارم اخلاق ولا هغه دی چې بهترین عبادت گزار دی، جی. بهترین سړی هغه دی. جی دویم د نبی کریم علیہ السلام د اخلاق معیار چې دی هغه پاکی دا، پاکیزگی دا، جی. نظافت دی، جی. جمال دی. جی لکه ظاهر سره او د دنیا سره تعلق کې انسان بسنګي ګرځي، جی. خپل وجود پاکی بسنګي کوي، د باطن پاکی بسنګي کوي. جی دې کې دا دویمه حصہ چې ما بیان کړه دا باطن پاکی دا ځان له یو اخلاق شعبه ده چې دې ته تزکیه ویلی شي، جی. تصوف ویلی شي، جی. احسان ویلی شي. جی او یو څلورمه چې د نبي علیه السلام دا هغه معاملات دي جی د مبارک علیه السلام جی. چې تاسو وویل چې د هغې نه موږ ډېر زیات غافل یو نن دنیا وروستو کې، پاتې شوي. چې جی څنګه به موږ بل سړي سره معاشرې کې به څنګه موږ یو بینیفیشیل پرسن جی. جوړوو. هغې باره کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي خیر الناس من ینفع الناس، بهترین واہ انسان هغه دی چې هغه نه نورو خلکو ته فایده وي. خیر ښېګړې والا سړی دی، جی. دا هغه بهترین اخلاق. جی دا چې تاسو د کوم اخلاقو خبره وکړه چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم د بنیادي څیزونه تاسو اخلاق وښودل، که چېرې موږ د اخلاقو چې کومه اولنۍ برخه د عباداتو د دې سره سره په دغې نورو اخلاقو باندې زموږ معاشره کې افراد پوره شي، نو ولې دا معاشره به ډېره رنګینه او ښکلې به نه شي؟ بېشکه ډېره ښکلې به شي. نبی کریم علیه السلام صرف 100 احادیث زه تاسو ته جی. د صحاح ستا د مشکات شریف او د دې نه زه تاسو ته وړاندې کوم جی. بنیادي کتابونه نه جی. چې مبارک علیه السلام موږ ته بهترین انسان څوک وایي، جی. وایي تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې نورو له فایده رسي. یو حدیث ما جی. تاسو ته وین، تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د قرآن علم خلکو ته رسي. نبی کریم علیه السلام فرمایي چې تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه بهترین اخلاق والا وي. جی. نبی کریم علیه السلام فرمایي چې تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپل کوروالا بیبي سره خپل وړو سره ښه وي. جی. نبی کریم علیه السلام فرمایي چې تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه کې تکبر نه وي. نو ربي اسلام نه سپوس وشو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو لباس خو د یو سړي شوق وي، ښکلی لباس واچوي، خپل پیزار واچوي. پیزار چې دی د انسان شوق وي، نو ښکلی پیزار لباس ته نه اچوي. نو مبارک علیه السلام فرمیل چې ان الله جمیل ويحب الله جمیل یحب الجمال، چې الله چې دی هغه جمیل دی او جمال خوښوي. جی یعنی دا حسن تکبر نه دی، ښایسته لباس اچول تکبر نه دی، دا تکبر نه دی، بلکې تکبر دا دی چې بل انسان ته په کم نظر، په تحقیر په نظر وګوري، یعنی بل انسان نه ځان اوچت وګڼي. بالکل. جی. او دا بل چې دی د هغې خبره بې وجه ته لاندې کې لیټ ډاون کې، جی. دا چې دی دا بد اخلاقي ده، دې ته تکبر ویلی شي. جی جی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بهترین انسان هغه دی چې د هغې ژبه چې وي هغه رښتیا وي او زړه چې هغه غموم لري. نو اصحاب رسول ته تپوس وکړو چې د غموم نه څه مراد کړي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې زړه پاک وي، یعنی د نیت اخلاص لري، پاکی صافي وي، صفا زړه وي، تکبر پکې نه، حسد پکې نه، دا هغه چې دی غموم لرلو والا زړه دی. داسې مبارک علیه السلام موږ ته په هر انداز خبره کړې ده، وایي بهترین انسان تاسو کې هغه دی چې لین دین کې قرض والي نو بیا په ټیم باندې قرض واپس کړي. ګورې جی تاسو چې کوم پنځه شپږ احادیث مبارکه تاسو چې بهترین دا دی بهترین دا دی، ما ستاسو احادیث مبارکو ته نظر وکړه چې موږ پکې یو غور وکړو، نو بهترین ټول هغه دی چې بل د پاره بهتر وي. خیرکم من تعلم القرآن، چې بل له قرآن ورته وایي، بل سره اخلاق ښه چلی، کورودانو سره ښه چلیږي، دا ټول د بل د پاره چې ښه وي، دا انسان د بهترین انسان د بهترین مسلمان دی.
بالکل او مبارک اسلام مونږ ته وفرمایل چې بهترین دوست هغه دی چې دوست سره ښېګړه کوي او بهترین همسایه هغه دی چې همسایه ګاونډي سره ښه کردار ښه اخلاق سره پیش شي. یعنی نبی کریم علیه السلام یو کامل انسان جوړېدلو مونږ ته طریقه وښیله. نور هم ډېر روایتونه دي چې د هغه د لاس خپې نه بل مسلمان بچ وي، د هغې د ژبې نه بل مسلمان ضرر نه بچ وي. نو دا دومره روایتونه دي، د دې مراد صرف او صرف دا دی چې دنیا کې چې کله انسان بل انسان سره تعلق لري نو دی به داسې بهترین تعلق لري. دې حده پورې نبی علیه السلام فرمایي چې بهترین انسان هغه دی چې په منځه کې ولاړ وي او خپلې اوږې لږې نرمې کړي چې د نورو خلکو ته زور ورنشي. تاسو سوچ وکړئ چې د اخلاق څه معیار دی. مونږ که جمعیت کې ودرېږو نو مونږ پیزار همیشه زمونږ د پېښور چرسده چپل دی کې یو داسې میخ غوندې غم وي سم او دا مونږ داسې ځای کې ایښي چې بل سړی خپه پې ایږدي نو جناب علي هغه په خپه کې هغه لاړ شي او تکلیف ورکړي او بس داسې لړک وو. بیا جناب مونږ صف جوړولو کې اول ته زور ورکو، کوشش کوو چې مونږ بېله صف ته ورسو او هلته هم مقابل سړی رانوځي نو مونږ لږ زور کوو چې ماته ځای پیدا شي او دا هر یو کس داسې کوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې دا صف څه حالت. بالکل جی د ډاکټر پروفیسر فواد حیدر نقشبندي صاحب تمام چې کوم احادیث مبارکه وړاندې کړل نو تقریبا لکه څنګه ما عرض وکړو د ټولو احادیثو مقصد دا دی چې ښه اخلاق والا انسان په ځان باندې به دومره نظر نه وي لکه د بل مسلمان په خیر او په ښېګړه باندې نظر وي. دومره په ځان په فوایدو باندې به فوکس نه ساتي لکه څومره د بل مسلمان په خیر او عافیت باندې به نظر ساتي. د خپل د نقصان سره سره د بل مسلمان په نقصان باندې چې کم یو انسان نظر ساتي او د هغه په دوک او په درد باندې دردیږي دا د ښو اخلاقو نتیجه ده او دا د ښو اخلاقو خاوند دی او دغه انسان ته خوش اخلاقه انسان ویلی شي. دمې طرف ته ځو، دمې نه بعد دوباره راسو. ډاکټر صاحب موږ سره وخت مختصر وي او تقریبا موږ سره مختصر هم دی او انشاءالله یو ځل بیا به ستاسو گفتگو خبرو ماله دومره مزه راکړه چې کتونکي به انشاءالله ډېر مستفید شوي. ما خپله ترېنه مزه واخیسته او انشاءالله العزیز بیا به چېرته بل پروګرام کې تاسو له ټایم درکوو. راځئ به موږ سره وخت چونکې ډېر مختصر دی. ډاکټر صاحب موږ که چېرې نظر واچو په اخلاقیاتو باندې نن سبا سوشل میډیا دا موږ په اخلاقو باندې ډېره زیاته تاثیر لري، ډېر زیاته متاثره ده. په دې په حوالې باندې به تاسو څه وایي چې دا میډیا سوشل میډیا موږ اخلاقو تعمیر کوي که تخریب کوي؟ مفتی صاحب مبارک بیسیکلی میډیا خو یو ډېر لوی پیټرن دی او دا د لویه هسټري ده چې پرنټ میډیا نه بله وربل وه خبرې باندې بیا پرنټ شوه بیا الکترونیک شوه. اوس یو سوشل میډیا په صورت کې یو لوی افریت یو لوی دیو موږ ته موجود دی. افسوس دا ده چې زمونږ دینی او زمونږ دانشور طبقه یا لا اوس هم ډېره حصه چې کوم د دین سره تعلق لري د دې په اهمیت باندې لا اوس هم پوه نه دي چې دې نه موږ څنګه کار اخیستی شو. یعنی سوشل میډیا نه غټ کار اخیستلی کېږي چې د اوورال میډیا نه هم او سوشل میډیا نه هم چې تاسو دې کې دا وګورئ چې سوشل میډیا چې دی هغې کې نن سبا هر قسم کارټونز ماشومانو له شته غیر مسلمو جوړ کړي دي. د هغې اخلاق خپل انداز کې خپل کلچر مطابق جوړولو والا هم شته چې لږ ښه تربیت ورکوي خو خپل کلچر مطابق او داسې هم شته چې هغه بالکل وایلنس دی ماشومانو کې پیدا کوي. موږ دې دپاره هېڅ محنت سوچ نه دی کړی. داسې موږ د ماشومانو تربیت سره سره د مایندو د تربیت څه کوشش نه دی کړی چې ولې مایندې نن سبا ناست یو جناب علی انډین ډرامې فلمونه دغه ټوله ورځ کتې شي نو د هغې څه اخلاقي تربیت به هغې سره کېږي لازما. بیا هغې کې ټوله ورځ خواښې دا او ناوې دا په خپلو کې جګړې دي بله خبره نشته. او زمونږ پاکستاني ډرامې حد درجې زمونږ کورونه تباه و برباد کړ. نو موږ دې طرف ته سوچ نه دی کړی. یو دور و چې زمونږ په ملک کې به داسې ډرامې هم جوړېدلې چې ډېر اخلاقي ما د خپل وړوکالي داسې یادېږي خو اوس هغه شی تربیت پروګرام فکر سوچ زمونږ د معاشرې نه دې لحاظ سره قوت دی چې دا میډیا څه دی کې کردار ادا کوي شي. سوشل میډیا باندې علما کرام ته
صوفیاء حضرات ته خصوصا دانشور حضرات ته دې طرف ته توجه ورکول ضرورت دی جی چې دې ډېر لوی کردار دی نن تربیت کې چې سم ماشوم جوړېږي لګیا دی جی دا مونږ وایو چې روزه کې جناب روزانه جګړې روزانه ول ټکول وي روزانه مړی دې کې جناب د موبایل د سوشل میډیا چې د ټوله ورځ زموږ سترګو ته مخامخ وي د دې ډېر لوی کردار دی خو لا مونږ ته محسوس کیږي نه لا مونږ ته محسوس کیږي نه نو دې طرف ته توجه ورکول ضرورت دی چې دغه مونږ یو مربوط دې پر منظم یو تحریک روان کو تحریک روان شي کوشش شروع کړو جی او دې باندې ما یو مضمون لیکلی دی هغه په دې موضوع باندې دی چې جناب علی نن زمانه کې هر زمانه کې یو کس را پاسېدلی دی او یو چیلنج مقابله یې کړې ده د نن زمانه چیلنج چې دی هغه میډیا ده جی او د دې میډیا چیلنج مقابله به زموږ د علماء اسلام نه څوک کوي هغه زمانه کې یو لوی نوم پرېښودي تر قیامت به د هغه نوم سره رحمت الله علیه لیکه شي چې د دومره لوی کردار ادا کو نو دا یو کردار ادا کول ضرورت دی او جی تاسو خو ماشاءالله لکه څنګه ایټلی کې هم تاسو ماشاءالله وخت تیر کړی پی ایچ ډي مو کړې ده او دارنګې انګلینډ لندن هم تاسو پی ایچ ډي کړې ده د هغې معاشرې که چېرې موږ د خپلې معاشرې سره څه موازنه وکړو نو تاسو به هغې باره کې څه وایې یاره جی خبره داسې ده چې زموږ معاشرې ډېرې خوبیانې دي جی او خو مونږ ډېر شیزونه نوی نسل چې دی د هغې په فالوینګ کې مونږ پرېدو لګیو جی اگر چې څه خوبیانې زموږ معاشرې کې دي څه خوبیانې د هغې معاشرې کې هم مونږ لیدلي دي چې هلته وي سهار منزله به چې زه فجر منزله تلمه جی نو تاسو یقین ومنئ چې هغه صورت لار کې به چې کوم یو کس د منځ نه پس به چې راتلم رڼا به وه نو انګریز ښځه سړی هغه جناب یلی واک کوي نو چې کوم یو کس به میلوېدو هغه به ګډ مارننګ ضرور ویو دا د هغې د اخلاق د معاشرې یو عادت دی جی که تا نه مخکې روان وي دروازه به کولاو کي تا ته به هم ونیسي چې ته په هغې دروازې باندې تیر شه داسې تھینک یو ویل کتا دی که الله منی او که نه منی که الله منی مذهب منی او که نه منی خو که تا له انټوشه درغی نو دی به تا ته وایي چې ګاډ بلیس یو چې لکه مونږ ته پک ویل پکار دی چې یرحمک الله مونږ نه وایو خو دی ضرور تا ته وایي چې ګاډ بلیس یو یعنی مطلب چې مونږ اوشي نو الحمدلله ویل پکار دي څوک وارو یرحمک الله ویل پکار دي بالکل یعنی په دې باندې هغوی عمل کوي او مونږ په نه کوو نه مونږ په دې باندې چې مونږ بل کس ته داسې نه وایو چې یرحمک الله بلکې جناب علی مونږ ایکسپیکټ کوو چې دی به چېرته تکلیف کې به هم دی او دی به مونږ لاس راهم کي مونږ که په لار کې روان یو مخکې نه یو مسلمان روان وي نو مونږ هغه ته داسې په لږ داسې کږو سترګو باندې ګورو چې دی به په ما کله سلام اچوي ما تاسو ته وویل چې هغه که تا پیژني که نه پیژني او زه هولیې نه هم ډفرنټ کارم مذهب مې هم بیل ښکاري خو هر یو کس به ګډ مارننګ ویل نو دغه یو لوی تاسو چې کله هلته وئ نو تاسو ماشاءالله مخ باندې ګیره هم پټکې هم داسې مونږ منځه ته به پټکې هم تړو محافلو ته هم پټکې تړو بالکل همداسې یورپ ته اوس مونږ مختلف ځایونو ته ځو همداسې ځو محافل هم کوو ماشاءالله نو خلکو څه تاثر دی ستاسو په دې هولیې سره مکس کلچر دی بعضې خلک چې دي هغه هلته هم د میډیا او د سوشل میډیا په خلکو باندې ډېر لوی اثر شته ضرور شته نو یو زمانه کې خو داسې اثر و چې لکه خلکو به سوچ کوو چې بس دا سړی به ټیرسټ وي خو هغې باوجود به هغې بظاهر تا ته داسې ایکسپریشن نه درکول چې مونږ تا نه ناراضه یو جی دا د هغې د معاشرې یو هغه نه د زړه کې به یې وو خو هغه به داسې هغه ټایم کې راووتل چې کله به یو سړی مونږ یو ځای کې به داسې پېښ شو چې یو مسله به پېښ شوه یا یو سړی به ماښام کې مونږ ته میلاو شو نشه کې به وو نو هغه به د خولې نه داسې خبرې راوتلې چې پته به ولګي چې زړه کې څه دي ادروایز په عام حالت کې هغه به جناب یدي د هغه اخلاق نه بتاویل چې یاره که دا سړی خو مسلمان و نو دا به لوی ولی الله وه ډاکټر صاحب زه خو به وایم چې اوس نه درنه تاسو نه به ټایم اخلم انشاءالله په نیکسټ اشاره کې به تاسو ماله یو ځل بیا ټایم راکوئ او کتونکو له به راځئ او زه به لکه څنګه تاسو یو خبره وکړه چې زه هغوی په ذهن کې دا وو چې دا یو دهشتګرد کیدی شي او لږ خوف یره به وه دا خوف او یره چا پیدا کړه دا ولې د دغې شکل و شبهت نه د خلکو په زړه کې ولې یاره راغله په دې په شا باندې څه په داسې خبرو باندې هم انشاءالله العزیز په نیکسټ پروګرام کې خبرې اترې کوو ډاکټر صاحب یاد ساتئ دوستانو یو ډېر ماشاءالله نفیس مزاج والا مخامخ تعریف نه وي خو ډېر د صلاحیتونو د ډېر د علمونو خاوند دی انشاءالله العزیز ډاکټر صاحب سره یو ځل بیا موږ په یو بله خپرونه کې ناسته به ورسره کوو او په مختلفو خبرې چې کومې پاتې شو زما په زړه
زړه کې وی چې دوی زه نه وکړمه هغه خبرې به انشاءالله په یو بل پروګرام کې هغوی سره به ناسته کوو. الله پاک دې وکړي چې موږ ژوند زموږ صحت موږ له موقع راکړي او یو ځل بیا موږ کینو تاسو سره خبرې اترې وکړو. دوستانو ډېر نازک و باریک وخت دی، مختصر غوندې دعا کوو بیا به تاسو نه اجازه اخلو. اللهم امین. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذریاته واهل بیته اجمعین. یا رب کریمه دواړو جهانو خوشحالۍ زموږ نصیب کې، ګناهونه زموږ معاف کې، نیک اعمال زموږ قبول کې. څومره کتونکو دعاګانې غوښتې دي، آواز د چا راغلی یا نه دی را رسېدلی، رب کریمه د ټولو ستونزې ختمې کړي، د ټولو نیمګړې پوره کړي، د ټولو جایز مرادونه پوره کړي، د دواړو جهانو خوشحالۍ وله ورکړي، د دواړو جهانو عزتونه او حیا او پرده وله ورکړي. رب کریمه دغه روژې زموږ قبول مقبول فرمایي. څومره مریضان دي صحت وله ورکړي، څومره قرضداري قرضونه اخلاص کړي، بې روزګار له روزګار وکړي، د واده او د رشتو رکاوټونه ختم وفرمایي، بې اولاد ته صالح اولاد ورکړي. رب کریمه مونږ ډېرې دعاګانې درنه کړي دي، ډېرې دعاګانې به درنه بیا هم کوو. رب کریمه دغه دعا سره تیر شو راتلونکو دعاګانو ټولو قبول منظور فرمایي. رب کریمه د ایمان زوال نه مو ساتي، رب کریمه ایمان زوال نه مو ساتي. رب کریمه داسې مونږ نه راضي شي چې بیا ناراضه نه شي. رب کریمه مونږ له د دین د خدمت دپاره د ستا د رضا حاصلولو دپاره ډېر عمر، ژوند، صحت، عافیت، خیر و خوشحالي زموږ نصیب وفرمایي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.